عزتمنو د 14 کلنې جینۍ سره د 18 کالو سړي په دغه طریقه باندې واده کړی دی چې د دې جینۍ خپل مور او پلار مړه او میړنۍ مور وه. د دې دغه میړنۍ مور به د دغه 18 کالو سړي سره په کور کې کار مار کولو چې دغه میړنۍ مور چې دا نو پیسو ته ضرورت شو او د دغه مالک نه یې 1 لک روپۍ وغوښتلې. مالک ورته په جواب کې ویلې چې ما سره خو 1 لک روپۍ نشته، 15,000 روپۍ دی، راشه دا واخله. نو مینوالو نو دغه د میړنۍ مور ورته په جواب کې وویلې، دغه نوکر ورته په جواب کې وویل چې دا خو زه تاله نشم خلاصولی، د دې په بدله کې به زه تاته خپله لور درکړم چې د دې هغه کومه یوه د بنزین لور ده نو هغه یوه یې ورته یادوله. نو بوډا خوشحاله شو او ورته وویل چې صحیح ده ماته منظوره ده، خو د دې به موږ نکاح څنګه کوو. مینوالو چې جینۍ د څه نه خبره هم نه ده، 14 کالو جینۍ بالغه نه وي او نه د واده وي چې دغه مور ورسره په دغه طریقه باندې ظلم زیاتی کړی دی چې عزتمنو کله چې دغه جینۍ چې ده نو دغه بوډا ته چې نکاح شوله او بیا د واده شپه یعنې راغلله نو د جینۍ ډېرې چغې وهلې او ویلې چې زه خو نه پوهېږم چې ته ما سره څه حرکتونه کې. نو مینوالو چې اخره کې د محلې خلکه خبر شوله نو بیا په دغه بوډا باندې شکایت وکړو او پولیس والا راغله چې 15 ورځې عزتمنو دې بوډا د دغه جینۍ سره شوي چې 15مه ورځ باندې عزتمنو پولیس راغلی او دا بوډا سړی او دغه زنانه چې کومې زنانه دی بوډا ته خپله لور ورکړې وه او دغه د 14 کلونو نو جینۍ مادیه چې دا عزتمنو 3 مانوس پولیسو ګرفتار کړي دي، پولیسو سره دي چې په دې کې آخر دا غټ ګناهګار کم یو دی چې دغه شانتې ظلم او زیاتی کړی دی. مینواله چې 3 مانوس پولیسو ګرفتار کړي دي، بوډا سړی هم دغه چغې وهي کې چې ما خو ته نه په زور باندې نه ده کړې، نه مې ته نه تختولی ده، دې کې زما خیر څه ګناه ده. مینواله دې کې آخر غټ ګناهګار څوک دی حتما نه سره خپل رای لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن تننو زه خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان وه چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.